صاحبانو دا کومه میاشت روانه میاشت ده دغه میاشتې رجب نوم دی رجب المرجب خو په کتابونو کې د دغه میاشتې تر 14 پورې نومونه دي یو نوخلا تر 14 پورې 13 نمونه په کتابو کې د دغه میاشتې ثابت دي او علما څه فرمایي علما فرمایي چې بعضی وخت کې بعضی اوقاتو کې د یو شی چې څومره نمونه په کثرت باندې څومره نمونه زیاتی نو دا کثرت زیاتوالی د نمونو علما فرمایي دا د هغه څیز په فضیلت او په کمال باندې دلالت کوي یعنی دا څیز کمال والا دی دغه څیز فضیلت والا دی دغه څیز رب لا یزال په حضور کې ډیر مقبول دی د رسول الله په در کې صلی الله علیه وسلم په در کې ډیر قابل ثواب کار دی نو دی وجنا 14 نمونه علماء کرامو د دغه میاشت رجب المرجب هغه په کتابو کې ذکر کړی دي دا د دې خبرې دلیل دی چې په میاشتو کې رجب المرجب تم یو امتیازی حیثیت ملاو دی یو شان فضیلت والا کمال ورته ملاو دی یو ثواب ورته ملاو دی یو عظمت ورته ملاو دی او داسې ثواب او عظمت او فضیلت ورته ملاو دی چې بعض نورو میاشتو کې ډیرو کمو میاشتو ته هغه ثواب او فضیلت ملاو دی نمونه یې ډیر دي وخت کمای دی په هغې کې چې کوم مشهور دي په 14 کې مشهور نمونه یا هغه 3 دي یو د دغه میاشتې نوم دی رجب المرجب دا یو مشهور نوم دی دویم د دغه میاشتې چې کوم مشهور نوم دی هغه دی اصم په سوات باندې او یو د دغه میاشتې چې کوم مشهور نوم دی هغه دی اصب په سوات با باندې هغه دی په سوات میم باندې اصم او دا دی اصب په با سره دغه 3 نمونه په 14 کې بیا ډیر مشهور دي او علماء کرامو د دې وجم بیان کړي چې دې ته رجب ولی وای اصم ورته ولی وای دغه میاشتې ته اصب ورته ولی وای نو علما فرمایي چې دغه میاشتې اول نوم رجب چې دی رجب دا د عربی ژبې یو لفظ دی او لفظی معنی یا دا رجب المرجب معنی دا تعظیم احترام نو دغه میاشت ته رجب میاشت ولی علما فرمایي دا هغه میاشت وا چې په زمانه جاهلیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګنا او اعلان نبوت نه مخکې چې کومه زمانه وا هغه ته زمانه جاهلیت ویل کېږي نو په زمانه جاهلیت کې هم کافرانو دغه میاشت ادب او احترام او تعظیم کړ مسلمانانو له په کار دی چې احترام یو کا تعظیم یو کا او د هغې د کافرانو د تعظیم یو جلک کتابو داسې ذکر کړی دی چې په کافرانو کې په زمانه جاهلیت کې با دا طریقه با چې کوم کافر با یا مشرک با د چا د کور قتل کړایو چا پلار به وجلایو چارور به وجلایو آغا بدله با دغی کافر و مشرک دغی قاتل تا نپر خودا او چې په کوم ځای کې با دغی کافر په هغه قاتل کافر باندې یا دغی مشرک با په هغه قاتل مشرک باندې په کوم ځای کې لاس بر شو دې ته به نه کته چې دا یا په خوشحالۍ کې دی یا په خفګان کې دی یا بچو سره دی یا په بازار کې دی یا بل داسې یو ګیدرینګ کې دی هغې ته به نه کاته خو توره به راخیشتا او خپله بدله به یې اخیشتا دا د دوی طریقه وه خو کتابو لیکلي دي چې په زمانه جاهلیت کې قبل از اعلان نبوت چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعلان نبوت نه و کړی نو هغې نه مخکې هم چې کافرانو په دغه میاشت کې رجب کې بزرګه کې چې د پلار قاتل به یې وکاته
یا خو بداسي و چې بالکل مقبیا ضایع کول نه، او یا به په دغه میاشت کې د پلار قاتل هم وکاته وی چې کافر به تر مخ واړه او د رجب د تعظیم او د ادب د وجې نه. او دومره سخت دوی په بدل اخیشتو کې چې سوال نه پیدا کېده چې دوی به ځکه مونږ او تاسو پسې بعضې خلک چې بعضې کارونه زمونږ او تاسو که پښتنو کې هم د زمانې د جاهلیت دي، شدت په مونږ کې هم ډېر دی، سختوالی اکثر راکې یا د بني اسرائیلو اکثر کارونه یې راکې او یا راکې د زمانې د جاهلیت ډېر کارونه، یو دا سیز په مونږ کې هم دی، مونږ یې قطعا نه معاف کوو، دوی به هم داسې خو الله د رجب تعظیم یې کړی، پلار قاتل یا بخلی هغه یې معاف کړی، هغه نه مخ ګرځولی. نو دی وجنا خدای پاک جل جلاله څه وکړه، رب چې په ځمکه باندې وکاته چې یو مشرک کافر د دغه میاشتې تعظیم کا، ادب احترام یې کا. کله چې رسول الله اعلان نبوت او فرمایل، دین اسلام نازلیدل شروع شو، قرآن نازلیدل شروع شو، الہ العالمین د دغه میاشتې آغا حرمت او تعظیم برقرار وساته، هغه کې فرق را نه وسته. رب لا یزال په قرآن کې رسول الله باندې آیات نازل کا، او آیات یې داسې نازل کا چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. رب لا یزال په قرآن کې مو فرمایل رسول الله سورت توبه کې آیات نمبر 36 کې رب فرمایي ما په دنیا کې ګنتۍ د پاره شمار د پاره د کال پوره کېدو د پاره 12 میاشتې پیدا کړې دي، او په دغه 12 میاشتو کې 4 میاشتې دا حرمت والا دي، دا تعظیم والا دي، دا عزت والا دي. یو د هغې میاشتې نه رب لا یزال په قرآن کې فرمایي رجب المرجب میاشت.